پر فیسبوک باندې خبرې چلیږي منیر شاکر دی پلانکی بل دی پلانکی بل دی بای ګسره دا نفلی عبادت تراویح نسته پلانکی نسته ولی نسته پیغمبر علیه السلام کړي دي صحابه ټولو کړي دي او نن موږ پر فیسبوک باندې دا د فتنو خلک هر وخت موجود وي ګسره نفلی عبادت دی نفل د فرض برابر دی ګسره سنت نه دی خو په دې میاشت کې 2 رکعاته نفل کول د فرض برابر دی دا ختم دا اختلاف ختم بای دا سنت نه دي چلو ستا په خله باندې زه نفل کوم نو بیا چې قیام اللیل دی که نه دی دا د تهجد زیات ثواب لري موږ پر دې باندې ګرځو دا ځوانان وینو پر فیسبوک باندې یاره منیر شاکر زنده‌باد پلانکی دلته نور موضوع ختم سول د حرام او د حلال ټول خبرې ختم سولې تراویح کول دی چې د صلات تسبیح غمره ثواب لري تراویح 2 رکعاته د فرض برابر دي د تراویح پر یوه سجده 2.5 زره نیکۍ دي 2.5 زره نیکۍ دي 40 سجدې دي په تراویح کې 15 زره نیکۍ دي دا د مفتی منیر شاکر د پلار دین خو نه دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دی دا زموږ ایمان دی په دغه جذبه باندې موږ دا عبادت کوو د یوې روزې په بدله کې که اوس څوک اعلان وکړي دا د مهنګایي په دور کې چې بایي پلانکی ځای دکان راوتلی دی ټیک ټاک اډه کې هلته د یوې غانټې 2.5 زره روپۍ ورکوي څوک پاتېږي زه به در ټولو مخکې روان یاست تی به در ما مخکې روان یاست ځوانانو سپین ږیري به ټول ځو که به نه ځو 2.5 زره د یوې غانټې میلاویږي الله وایي زه په یوه غانټه تراویح کولو باندې تا ته 15 زره نیکۍ در کوم او د یوې ورځې د تراویح په بدله کې الله و هر روزدار ته و هر زنانې ته و هر نارینه ته داسې محل ورکوي په جنت کې چې د هغه کې به 15 زره دروازې زموږ ایمان دی دا د رسول الله فرمان دی دا به موږ ته میلاویږي انشاءالله العزیز 15 زره دروازې د هرې دروازې په مخ کې د یاقوتو د زمرودو څو محلات به موجود وي چې د چا د پیغمبر پر خبره یقین نه وي هغه دې نه کوي تراویح چې چا د پیغمبر پر ذات یقین وي د هغه پر قول او پر عمل باندې یقین وي هغه دې په دغه نیت تراویح کوي والله العظیم الله به دا ټول شان ورکوي د یوې سجدې په بدله کې د تراویح الله جل شانه په جنت کې دته یوه درخته لګوي چې در هغې درختې لاندې تیز عربي اسان ډېر تیز دي 1500 کاله مسلسل سفر وکړي د هغه یوې درختې سایه نه ختم کیږي د یوې سجدې په بدله کې پای مفتی منیر شاکر زموږ دپاره معتبر دی که محمد رسول الله موږ دپاره معتبر دی پیغمبر علیه السلام زموږ دپاره حجت دی که مفتی منیر شاکر زموږ دپاره حجت دی منیر شاکر خو دماغ کار پرې ایښی دی بې ادبي ما کم الفاظ ورله استعمال بله موضوع پر ده ودرې د خلک د عبادت څه شړي دا نسته 1400 کاله په حرمینو کې در 20 رکعاته کمې تراویح نه دي سوي در ننه پورې صحابه ټول تعامل موجود دی د تابعین د تبع تابعین د سلف الصالحین د امامانو د ټول پر دې باندې اتفاق دی نن پر فیسبوک باندې د ځوانانو بله مشغله نست یاره د ملایانو پر موږ قیامت جوړ کړی دی تراویح را باندې فرض کړي وایي پر تا چا فرض کړي دي مې کوه کم سے کم د اسلام په احکاماتو باندې پسخند مه وهه د اسلام په احکاماتو باندې پسخند مه وهه نور شان موږ ته را ختم سورناله و تراویح و صلات تسبیح ته مفتی منیر ودرېدی بھائی ته د خدای وبېرېږه په دې معاشره کې کفر شروع دی ظلم شروع دی زیادتی شروع ده شرک شروع دی قتل عام شروع دی سود شروع دی زنا شروع ده بې حیایي پر دغه موضوع باندې قوم ته خطاب وکړه نه پر دې موضوع باندې تراویح نسته صلات تسبیح نسته پلانکی نسته که د چا دپاره حجت مفتی منیر شاکر دی هغه دې نه کوي که د چا دپاره رهنما او رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی موږ د هغه د قول او د عمل مطابق دغه عبادت کوو دا که قیام اللیل نه مور کوي که د صلات تراویح نه مور کوي که د هر شي نه مور کوي که د تهجد نه مور کوي دا په دې میاشته کې تعامل د صحابه او د سلف صالحین پر دې باندې موجود دی د ټول امت پر دې باندې اتفاق دی چې د چا د امت سره اتفاق وي هغه د خپل عبادت په شوق او په جذبه باندې کوي نه د مفتی منیر په خوله کوي نه د زما په خوله کوي نه د پلانکی په خوله کوي زما به څه حیثیت وي د مفتی منیر د محمد رسول الله د حدیث په مقابله کې به د کم حیثیت وي هغه ته موږ خواست کو یار ډیر جید عالم در نن پورې تا د دین کم خدمت کاوي او نن بیا ټول امت د دې خواصه روان کړی دی د چه شو خواته د بې دینۍ وخواته د بې رهروۍ وخواته پر هغه تقریر نه کوي پر صلات تسبیح او پر تراویح باندې تقریر کوي الله دې د موږ سره هغه ته هدایت وکړي موږ ته لره پکار دادي چې په دې میاشت کې ښه تلاوت ښه عبادت دعا ذکر